اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. الله جل شانه فرمای د قیامت پر ورځ به کله چې انسان حاضر شي الله جل شانه ته الله جل شانه ته فرمایي زما بنده دا ګناه دې کړی دا ګناه دې کړی هغه وی الله ما نه کړی ځان به هیدا بچ ځان به هینا فرمانه کې هغه ټیم کې الله جل شانه الله بوتي کړی دا دی و چې نه مې دا کړی الله جل شانه پر سیس قدرت لري څنګه دا جبه ده کنه دا وخت ټکوړه ده د کې د دونه صلاحیت چا کې هودو دا دونه قوت پکې چا کې هدا پکې الله جل شانه موږ استاد محترم فرمایل من تشرګل کې چې الله جل شانه په دې قادر دی چې دې جبه له قوت ورکو او دا خبرو صلاحیت پکې پیدا کو الله جل شانه به د قیامت پر ورځ دې ګوت لهم جبه ورکی جبه دا ګوت به وی الله همای دا ګناه کړی یا الله همای دا ګناه کړی یا الله همای دا ګناه کړی دا حدیث مبارک کې ټول لمخ کې ودا فدون دا پتون په انسان باندې گواہی کوي یا الله پاک همای دا ګناه کړی یا الله همای دا ګناه کړی الله جل شانه فرمای بندا وایا نو بیا په دا جسم او دا روح دا به یو بل څه په تکرار چې یاره ما خو دا ګناه ستا دپاره کړو ستا د خواهش پوره کولو دپاره ابدن بوتي زمړه زدیم هلاک کړم ظالم او ځان نیم هلاکت کې واچو نو الله جل شانه څونه زبردست قانون دی چې مونږ ګناو کو په استقامت سره توبه واسو الله جل شانه ها ګناه چې مونږ نه صادره شوي کوم ازمکه باندې کم ځای کې کم بدن نه کوي حسینا اسمان هغه حسینا غوندونه یې رکه الله جل شانه الله څونه محبت کې اوس په خپل سوچ چې د دنیا خلک د دنیا بادشاهان د دنیا وزیران د دنیا چیف جسټس دوی زمونږ ګناه او هغه فایل ځان سره محفوظ ساتي التکی او الله جل شانه چې موږ په استقامت سره توبه وکړو الله جل شانه موږ توبه وکړو. ابن مبارک رحمت الله علیه یو بزرگ انسان تیر شوی دا غره توبه واقعا په خپل هغه لیکي چې زما د یو زنانه سره ډیره زیاته مینه وه او یو شپه ټوله شپه د هغې په انتظار کې د هغې په محبت کې هغه شپه ما رونه پاتې کړه مطلب په هغې شپه باندې زه اړو اوده پاتې نه شوم او خوب مې اړونه کړو ټوله شپه مې انتظار کوه چې کله به راځي چې ټوله شپه مې دا انتظار وکړو نو چې کله ما باندې بانګونه شو سحر نو ډېر زیات خفه وم چې ما څه وکړه کومه عظیمه ګناه مانه شوې ده خو دا شپه ما د الله جل شانه په اطاعت کې محبت کې تېره کړې وې الله ما له څونه غټه اجر راکړی د هغې وخت نه توبه ویستله او د عالمانو یو علاقه ولته کې هغې ته روان شو په سفر باندې چې په سفر باندې روان شو نو فرمایي چې د سره یو بل بزرګ هم ملګری شو هغه بزرګ هم سره دي دواړه په سفر باندې روان خپل مقصود ته روان دي خدمت مسلمانانو وی الله جل شانه زبردست قدرت ولري وی ګرمي وړه سخته الله جل شانه په هغه باندې سورې کړې دا وریازي او هغه سورې رو دوی سره روان دي سورې وسره روان دي دا بزرګ په ځړ کې وی چې یاره دا زما د نیکو د وجنه او د الله جل شانه د محبت د وجنه دا سورې هم باندې دي په ځړ کې دا سوچ کوي او ابن مبارک رحمت الله علیه هم دا سوچ کوي چې کې دې شدا د بزرګ د وجنه هم باندې سورې چې کله خپل مقصود ته ورسېد میدوانه جدا شو بزرګ خپل ځای ته روان شو او ابن مبارک رحمت الله علیه هم د علم د پر خپل ځای ته روان شو چې کله روان شو نو وریازه د ابن مبارک رحمت الله علیه سره د پاسه روانه ده در سره وجنه یو ګناه نه توبې د وجنه نو ابن هغه بزرګ رااله او د لاسونه خپل کړوتی چې یې نوجوانه کما ته کم داسې عمل کې چې په هغه په وجه الله جل شانه پتا باندې وریازي ګرځي هغه په جړا شو چې زما د یو زنانه سره ډېره زیاته مینه وه او ټوله شپه مې د هغې په انتظار کې تېر کړو لیکن رانله ما سوچ وکړو چې الله پاکه دا ټوله شپه مې ستا په اطاعت ستا په بندګۍ کې تېره کړې څونه به ښه وي هغې نه مې توبه ویستله د هغې ګناه د غونډو لذتونو نه مې توبه ویستله الله جل شانه ته په استقامت باندې ورم الله جل شانه دا وریځ په ما باندې ځکه ګرځي نو د یو توبې د وجې نه نوجوانانو الله جل شانه په هغه باندې سوری ګرځي نن زما زنن د جبه مسلمان معزتمند مسلمان نن کم صلاحیت ما کشتا نن هغه معیاري مسلمان زنیما هغه معیاري مسلمان زنیما کم چې الله جل شانه غواړي چې بنده ما ته څنګه راشي الله جل شانه پچا ظلم نه کوي زه په خپل ظالم زه په خپل نفس باندې ظلم کوم زه په خپل بدن باندې ظلم کوم زه د الله جل شانه نافرمانی کوم هغه د شیطان منم چې زمون آدم علیه السلام او حوا علیه السلام د جنت ته راځي زه د هغه تابعدار یم نه چې زما يهوديان کما طریقه اختیار کی زما د کلمې مسلمان هغه طریقه اختیار کی
ولما ته هغه عمر رضی الله تعالی عنه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا صحابه کرام زمونږ د لپاره معیار نه دي زمونږ د لپاره معیار حق دي نن زه د يهودو په نقش قدم باندې روانم د خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مې پرې خو دي او د خپل الله جل شانه هغه حکمونه کلم زما ته مسلمان نو توبه الله جل شانه د توبې دروازه هم باندې خلاصه کړې ده ذوالکفل تاسو فیجن نوم به موریدلې د موسی علیه السلام امتی دي په بنی اسرائیل کې الله جل شانه پیدا کړو ډېر مال دولت الله جل شانه هغه ته ورکړو روزانه به نوې هغه زنانه به ځان لرا واست عزتمند مسلمانانو یو ورځ یو مجبور زنانه رااله هغه زنانه او توي حضرت زمالک دینار فکر دي زه مجبور یم مال لګي پیسې راکا هغه ته 80 دینار ورکړه چې دا والا خدا له سبب بدله کې دي هغه ته پويږي هغه زنانه په جړا شو چې حضرت ما چره هم دا ګناه نه کړې الله جل شانه نه یریګم الله جل شانه ته په سبا ورزم ولاړ به متا پاتل زرقومه کې والله جل شانه ته سوي ما الله دا ګناه ما ول کړې په جړا شو هغه زنانه ذوالکفل وسره هم په جړا شو او هغه تی چې هغه ذوالکفل وتی وی چې زنانه ته مجبور ای دا دینار تعالی ما هڅه درکړه او زه نن توبه وباسم زما د الله جل شانه په ذات قسم چې بیا به آینده د فرض د الله نافرمانی نکوم ګناه به نکوم هغه زنانه لاړه تور سره د چې په صفا باندې راپاسېدو په دغه شپه باندې الله جل شانه ته مرګ ورکو او په دروازه وته لیکلي ان الله قد غفر للكفل او بشکا الله جل شانه ذوالکفل په وړه ګناه باندې وړنه په غټه ګناه باندې الله جل شانه ته توبه ویستا په ندامت سره چې الله جل شانه بیا به نکوم ګناه الله جل شانه وته په دروازه لیکلی چې ما ذوالکفل معاف کو نو سونه غټه عظیمه ګناونه به کړو عزتمند مسلمانان من په ځان باندې سوچ کو چې ما د الله سونه نافرمانی کړې په دې ټوله ژوندۍ کې د الله مې سونه ګناونه کړې دي د الله مې سونه نافرمانی کړې او د الله مې سونه حکمونه منلې دي ځان سره سوچ کوم تاسو ځان سره سوچ کوئ الله جل شانه ته رواني په هر وخت کې رواني او एकदम اچانک مرګ راځي عزتمند مسلمانانو چاته ور وخت نه ورکي نن به تاسو ګورئ په دې فیسبوک او په دې شایانو به تاسو ګورئ وی هارت اٹیک وته وشو او د زړه دا اوره وته شو هټ پیل شو سو کو د سوي نو مرګ ور چاته وخت نه ور کوي اچانک راځي اسنه چې په نوجوانۍ کې د الله جل شانه دربار ته حاضر شم په خپل نوجوانۍ بزو دغه نو کوم چې زه ما قوت ته زه خو لا ټیک ټاک یم زما صحت خو لا صحیح ده نه صحت ته مرګ نه ګوري مرګ اچانک راځي پنځل سو فرشتي مو سره راځي هغه ان شاء الله بیا وختن په وختن ان شاء الله د هغه تفصیل بیان والله جل شانه دې موږ تاسو زمونږ د ژوندګي سم کې او زمونږ د آخرت الله جل شانه سم کې الله جل شانه دې موږ د عمل کولو توفیق نصیب کړي دعا وکړي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك الله